الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده وهو خاتم النبيين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شريف. زما طول قدردان مشایخ عظام و علماء کرام چې دا هغه شکریا او هغه الفاظ نه لرم چې پاغي واستایم، خود ټولنا مشکور یم او زما سره عظیم احسانات وکړل چې زما په یو عاجزانه درخواست باندې هغه د جامعې ته تشریف راوړ او په خپل مبارک قدمونو باندې زمونږ دا کلی او زمونږ محله او زمونږ دا مسجد او مدرسه خسته کړه. الله تعالی دې نورم خسته کړي، امین وای. زمونږ روحانی پیشوا او رهنما جناب پیر طریقت مخدوم زاده د جناب پیر ارچی خراسانی رحمت الله تعالی علی مشر فرزند دا غی قائم مقام جای نشین جناب پیر طریقت حیدری صاحب مبارک زمونږ استاد سے دولند تشریف فرما دی. زما والد المکرم زمونږ مشفق الاعظم جناب خواجہ صاحب مبارک تشریف فرما دی. په علمی روحانی اشخاصو کې د هر چانا هغه خفي نه دی. ستاسو دولند دی جناب جامع المعقولات والمنقولات حضرت شیخ الحدیث والتفسیر برهانی سے مبارک زمن رفیق و صدیق مناظر اہل السنہ والجماعہ مولانا محمد حکیم مظہری صاحب، زمارور و رفیق جناب مولانا محمد سرور صاحب، زمن قدردان مہمان جناب سید السادات حضرت سید علی شاہ صاحب، زمنگا دا مجلس رونق جناب پیری طریقت حضرت دامان بابا جی صاحب مبارک پیر عبدالرزاق صاحب، زمنگا دا پچیر ملا صاحب رحمت اللہ تعالی مشر فرزند جناب پیری طریقت جناب پیر عبدالرازق صاحب و دیگر مولانا لطف اللہ صاحب و جناب دا افغانستان نراغل قدردان ملما مفتی محمد نعمان فضلی صاحب، دیگر طول مہمانان و علماؤنا دیر مشکوریم. اللہ تعالی دیر دی ہر قدم پتل دا میزان کے واچی و اللہ دیر دی پا خصوصی دعواتو کی زمانگ نصیبی پیدا کی. معززو زا یوسو آخری اختتامی کلمات او خپل مد نظر منظوری نظر دا خپل گلال طالبان گردوم چنا اغی زمانہ پا جدائی دی دا پلار او دا زوی مینا او دا پیر او دا مرید مینا او دا استاد او دا شاگرد مینا اگه چاہتا پتہ لگی چه سوکوی ددائی آخری مجلس دے منگ سرا اللہ دے آخریوں نہ گردائی. الحمدللہ وفاداری گرم امید لرم چه بیا با هم منگ سرا بیتی لری
خو ما مخکم په اختتامی دعا کې خپل طالبانو ته دا ویلیو چې د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دین مسکین دی، یتیم دی، بانیانی ډیر کم شوي. محمد عربی صلی الله علیه وسلم مبارک په یو شي نه خوشحالیږي څومره چې د دین په خدمت خوشحالیږي. زمونږ د علماو، زمونږ د خواصو، د عوامو د دې دین دفاع غواړي. دا یو لازمه فریضه په خپل رقب یو ګردنونه وګڼئ. ماته یو طالب راغی خوب بیان کړ، وی د اظهر خانه په علاقه کې مې محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په خوب کې ولید او داسې جړل، داسې په چغو چغو جړل. ما عرض وکړ یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ولې جاړئ، ولې خفه یې؟ ماته په ژړا کې وویل، وی فرمایل چې زما دین یتیم دی، زما د دین غم خواران نشته، زما ژړا خپل دین هغه قربانای چې رحمت عالم ورکړ، خپل خاندان قربان کړ، خپل ځان کې غاښونه مبارک شهیدان کړ، صحابه شهیدان شو. دا امیر حمزه رضی الله تعالی عنہ لشتدل گریوان او هغه کټ شوی غوږ او پوزه چې مشرکین ته نغاړه کې ځان ته هار جوړ کړو. محمد عربی صلی الله علیه وسلم د احد میدان کې خپل تر ګوري، شلیدل گریوان ګوري، جگر بهر ګوري، کافرانو په غاښونو چې چلے دي داغه په سینه باندې یې خېده او بیا ورته فرمایي اے زما تر که زما امت کې یو رواج نه جوړې دی، ما به ته دفن کړی نه وي، ما به بهر پرېښی وي، ما به امت ته ښودلی وي چې محمد عربي صلی الله علیه وسلم د دین د خدمت دپاره څنګه قرباني ورکړې ده او د خپل خاندان ترې څنګه قربان پرېښی و. خو بیا به خلک شهیدان نه دفن کوي. هغه قربانۍ سترګو کې ونیسئ، د صحابو خدمات سترګو کې ونیسئ، د تابعینو قربانۍ سترګو کې ونیسئ. د دغه دین په کلکه دفاع وکئ. د دین دشمنان چې په هر لباس دي هر میدان کې مقابله وکئ. ما خپلو طالبانو ته خپل حقوق ټول معاف کړي دي، دا مې بار بار ورته ویلي دي، خو یو څه مطالبه زه حق در باندې لرم، هغه دا دی چې د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د دې خدمت وکړي. ما تاسو ته تنخواه نه ده غوښتې، د الله د رضا دپاره دغه کال خدمت مې کړی، الله دې قبول کړي. خو د هغې بدل کې یو مطالبه لرم چې هر کلي کې د خپل قوم رهنمایان شئ، د خلکو د عقیدې اصلاح وکئ، د خلکو د عمل اصلاح وکئ، د خلکو د نیاتو اصلاح وکئ. دا په ځان لازمه فریضه وګڼئ. زمونږ صدقه جاریه جوړه شئ، زمونږ د اساتذو صدقې جاریې شئ. او که تاسو لاړ شئ دنیوي روزګارونو کې مصروف شئ، بیا به زمونږ صدقه ختمه شي، زمونږ د مشرانو صدقه به ختمه شي. دغه یو سوال دی زما تاسې ته چې خپل علاقه کې د دین خدمت او بالخصوص حضرت امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه مبارک لکه څنګه چې شیخ سے مبارک فرمایل چې هغه مظلوم دی، مظلوم داغه خدماتونه خلک سترګې پټوي، داغه د علمیت، داغه د فقاهت او د شان نه خلک په زور سترګې پټوي. والله العظیم که وهابي دی او که منکر د مذهب دی، هغه د خپل ګریوان کې سر ټیټ کړي او د امام الائمه امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه شان هغه هم په زړه کې تسلیموي. فقاهت مسلم دی، علمیت مسلم دی، شان فی الحدیث مسلم دی، هر څه مقبول دی. په زور ضد دی، عناد دی، سترګې پټېږي. هغه مظلوم امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د مذهب په کلک
پکلکه دفاع کوي مخالفینو ته پکلکه ودرېږئ الحمدلله چې کم دلایل د مذهب د تایید د پاره ما بیان کړي دي هغه مه هېروئ هغه په میدان کې په کار باندې راولئ هغه زما ستاسو نه تمني ده په ټولو حاضرینو نه چې مجلس مې تنګ دی زړه مې کولاو دی ذهن مې ډېر تنګ دی خو ټول رانه خفه نه شئ تاسې ټول قدردان یئ ټول خاصان یئ ټول پاک خلک یئ چې په یو پاک نیت نن راغلي یئ ټول پاک خلک یئ که چا متلاشي کړي وي په هغې مه خفه کېږئ یو ضرورت وقت ضرورت دی که چا ته ذهن صحیح نه رسېدلی چا ته وروستو کې د روټۍ یا د اوبو څه ټولو نه زه عفه غواړم مشایخو نه ولن عفه غواړم تاسو ټولو نه ثانیا عفه غواړم الله مو دغه جمواري زمونږ سره په دې پاک محفل کې قبول و منظور کا مزید خبرې نه کوم وخت ستاسې نه نیسمه انشاءالله دستربندي به شروع کېږي وما علی الا البلاغ واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين معزز سامعینو حضرت شیخ صاحب مبارک چې کومې د درد نه ډکې خبرې زموږ استادو په حضور کې عرض کړې الہ العالمین دې موږ او تاسو ته ورباندې د عمل کولو توفیق راکړي اوس باقاعده د دستار فضیلت آغاز کوو